بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې زه د میډیا والا د خپلو کلي مشرانو یارانو دوستانو شکریا ادا کوم چې په دونه شارټ ټایم کې تاسو مونږ غوندې کې غمزلو خلکو له داسې په ټایم سره ټول رو رسېدل. تاسو ټولو شکریا ادا کوم. بله خبره دا چې په 25 ډیټ باندې عمرزو کې یو واقع شوی و 25 مئی باندې. زما نوم یاسر جمال دی چې ناصر جمال رور یم، کوم چې د واقع کې اف آی آر کې درج شوی دی، ملزم نامزد شوی دی. هلته چې کومه واقع په عمرزو په علي جان کلي کې شوې ده، یو ظلم انتها ده. زما په خپله زما خاندان، زما یار دوست، دا څونه اهل علاقه چې کومه ده، دا ټول د هغوی په غم درد کې برابر شریک دي او غمخوار دي. چونکې ظلم انتها شوی ده، موږ دا وایو چې ظلم شوی دی او هغې ته د هغوی انصاف میلو شي، خو په بعضې شیانو کې هغوی لږ معمولي کنفیوژن پیدا کړی دی. نو زه کنفیوژن کلیر کېدو دپاره پریس کانفرنس ستاسو لاره مې واخیسته، چونکې ما داسې څوک نو په ضلع 400 کې چې ما هغوی ته خپل میسج فالو کړی چې زه بې ګناه یم، زما هېڅ ګناه نشته، خو هغوی خبرې ته غاړه نه کېښوده. نو ستاسو په واسطه سره ورته زه دا خپل میسج کنوی کوم چې په دغه ټیم سره ناصر جمال، زه منم چې ناصر جمال به ډیلینګ کړي، خو په کم ټیم کې چې واقعه کېده، فایرینګ کېده، په هغه ټیم ناصر جمال هلته موجود نو. د هغې ما سره دا قرآن پاک مخې ته پروت دی، دا قرآن پاک مونږ سره مخې ته پروت دی. زه په دې باندې لاس دم چې ناصر جمال هلته موجود نو. زما پلار، زما رونه، زما خاندان، زما یار دوست داري ما سره ټول دلته ناست دي. دوی په دې قرآن پاک لاس دي چې کوم چې په موقع موجودو او ناصر جمالي لیدلی دی. بل تحفظات جی زما پریس کانفرنس لیټ ځکه شو چې ما پوره د انویسټیګیشن دا کم حساب چې دا مې کتل غوښتل. کله چې فایل راغی، فایل ما ټول وکیلانو سره ډسکس کړ، ریپورټ چې کوم رالل، هغه چې موږ ریپورټ څنګه ټول وکتل، دا پولیس چې کوم انویسټیګیشن کړی دی، زه مکمل طور باندې دا ریپورټ مسترد کوم. خو دې ریپورټ کې چې کوم هغوی بنیادي وجې خولې دي، ما سره یې هم بنیادي وجه را زه مسترد کوم، ځکه چې هغوی زما رور موجودګي خولې ده، برامدګي ورپسې خولې ده، په نقشه کې شو کړی دی. دنیا ته رانه یو ظالم جوړ کړ. زه ظالم خو نیم، زه خو مظلوم یم. دا به انشاءالله ثابت شي. دا تاسو ته ثابت هم ده، دا انویسټیګیشن والده هم ثابته ده. زه په دې قرآن پاک لاس دم، زما دا یار دوست په لاس دی چې ناصر جمال دلته و. دغه شانتې ډي پي او صاحب انویسټیګیشن ټیم چې څونه دی، دوی دې په دې قرآن لاس کې دي چې آیا دا ریپورټ دا ناصر جمال هلته او خو نو. پولیس انویسټیګیشن ته هر څه کلیر دي چې ناصر جمال په موقع نو. د دې نه تاسو میډیا والم ډېر د خبرو نه خبر یې، ځکه دا پریس کانفرنس زما ډېر زیات لیټ دی، نو تاسو ته ډېر حقایق ښکاره دي. د ناصر جمال لوکیشن، سی ډي آر، هر څه چې کوم تسلي د هغوی کېږي ادي وکړي. او بل مدعیانو ته دا خواست کوم چې دا قرآن پاک راته دلته هم دم او په خانه کعبه کې هم درته ږدم. انویسټیګیشن والا خو زما دا پریس کانفرنس ریجیکټ کوي، نو هم دلته یې ورته ږدم د یار دوست سره، او د دوی چې څونه کسان یې خرچه زما، او په خانه کعبه کې یې ورته قسم خورم او قرآن خورم چې زما رور بې ګناه دی، موږ سره ظلم شوی دی، زموږ بې عزتۍ شوي دي، زما د مشرانو شوي دي، زما د کلیوالو شوي دي، زما د یار دوست شوي دي، چې په دې علاقه کې دا کم حل چې دی 400 د پولیس مونږ سره وکړو. ولې وکړو؟ زما څوک نو، نادر خان دی، سید زما سره یو رشته ده، زما کزن دی، زما ترور ځای نه زه انکار نه کوم، خو چونکې هغه های پروفایل فیملی ده. موجوده آی جی پي صاحب چې کوم دی، دا د ظفر الله خان د ترور زوی بریګیډیر فرحت الله خان، کوم چې د نادر خان مرحوم نادر خان پلار دی، مرحوم خالد خان، دا د هغوی د ترور زوی دی. زما خو څوک هم نو د الله پاک نه مې هېڅ سهاره نه وه. د دې کلي د غریبانان رونه مې چې کله دا پولیس به راغلل، نو دوی به ورسره ونښتل، نو دا خو کمزوري خلک به एकदम پتې شاته شو. زما هم بېعزتي شوې ده، کار نادر کړی دی، دغه شانتې د ظفر کاکا دې هم بېعزتۍ شوي دي. دا نه ویم چې یوازې زما شوې ده، کار خو نادر کړی دی. هغوی هم ټولې دنیا ته په شرمونو وشرمېدل، بېعزتۍ وشوې، هر څه وشو، خو پولیس دی د آی جي نواله د ډي پي او 400 دا پورې دا قرآن مخې ته پروت دی، دا ګواهیان داري ما سره ناست دي، دا 9 کسان. زه په دې باندې لاس دم
په خانقابه کې مو د دې انویسټیګیشن افسرانو ته دم چې زما رور بې ګناه دی او دا راته دا مړي زمونږ غاړې ته مه راچوئ او مدعیانو سره ظلم شوی دی او هغوی ته د دې انصاف میلو شي